نن درته د مانځه متعلق یو دوه مسلې بیانوم. اولنې مسله دا ده چې یو کس ځان له مونځ کوي، دی په مانځه باندې ودرېدو او دی په قیام باندې ولاړ دی، خو دی غلی ولاړ دی خاموش. دته چې دی بیا وریاد شو چې زه خو دا په مانځه کې یم، د بیا قیرت شروع کو. وس آیا د دې کس مونځ وشو که مونځ ونه شو؟ آیا په ده باندې څه داسې لازم کېږي چې د هغې د وجې نه د ده دا مونځ صحیح شي؟ نو اوس به کتل کېږي چې آیا دی په دې مانځه کې د یو رکن برابر خاموش او غلی ولاړو یا د یو رکن نه کم چې دی نو دی خاموش ولاړو. د یو رکن مطلب دا دی چې په هغې کې درې پیرې سبحان ربي الاعلی یا درې پیرې سبحان ربي العظیم، یعنی دی په قیام کې په دونه صحت یعنی خاموش ولاړو چې په هغې کې درې پیرې سبحان ربي الاعلی یا درې پیرې سبحان ربي العظیم چې دی نو هغه ویل کېږي او د خاموش ولاړو. نو په دې صورت کې په دې کس باندې سجده سهو چې دی نو دا واجب شوله، دی به په آخر کې چې دی نو سجده سهو به کوي، ځکه چې په دې کې په مانځه کې تاخیر چې دی هغه پیدا شو. خو که بالفرض دی په دې قیام کې د درې پیرې د سبحان ربي الاعلی یعنی د یو رکن برابر خاموش ولاړو او د بیا وروسته چې دی خپل قرت هم شروع کو، په آخر کې دا سجده سهو ونه کړله، نو د ده دا مونځ چې دی نو دا دی به دوباره چې دی دا به کوي، دا واجب الاعاده دی. خو که بالفرض د یو رکن نه کم خاموش و، یعنی دومره صحت نه و چې په هغې کې درې پیرې سبحان ربي الاعلی ویلی کېږي، نو بیا په ده باندې څه نشته دی او د ده دا مونځ به چې دی دا به صحیح شي. یو خو دا مسله ده. دویمه مسله دا ده چې یو کس ودرېدو په مانځه باندې او دی مونځ کوي، ځان له مونځ کوي، دی اوس قیرت خو کوي خو لیکن په زړه کې کوي. مطلب دا دی چې په هغه سوچ کې سړی چې دی نو لږ قیرت کوي یا په زړه کې چې دی نو دی قیرت کوي، د دې نه شونډې لقوي نه ژبه لقوي. نو آیا د دې کس مونځ کېږي او که مونځ نه کېږي؟ نو ګوره جي په مانځه کې درې سوزونه دي، یو دی قیرت چې دا فرض دی، یو دی التحیات چې دا واجب دي، او یو د دې نه علاوه چې کم تسبیحات دي دا چې دی دا مسنون دي. اوس یو سړی چې دی نو په قیام باندې ولاړ دی، په ده باندې قیرت کول چې دی دا فرض دي، او قیرت ویل کېږي چې تو په ژبه سره چې دی هغه ووي او په داسې اواز باندې ووي چې کم از کم تو په خپله باندې هغه اورې. نو که په بالفرض یو سړی په زړه سره چې دی قیرت کوي، په زړه کې چې دی هغه تصور او سوچ کوي او هغه الفاظ په زړه کې چې دی وایي، چونکې د ده ژبه ونه خوځېده او چې کله د ده ژبه ونه خوځېدل نو دې ته قیرت نه ویل کېږي، او چې کله په مانځه کې قیرت ونه شي نو لهذا فرض پاتې شو، چې کله په مانځه کې فرض پاتې شي نو هغه مونځ نه کېږي. نو اکثر زمونږ ډېر داسې خلک هغه راشي په مانځه باندې ودرېږي، خو لیکن بیا په خپل سوچونو کې لاړ شي یا په سوچ کې نه وي تلي، خو لیکن دې ژبه نه لقوي او په زړه سره چې دی نو هغه قیرت کوي، لهذا داسې قیرت چې دی نو هغه ټیک نه دی، په دې سره مونځ چې دی هغه نه کېږي.